बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي دوستانو। ورڅک روډ بابوګاړی نه ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعه مخته شوې ده چې یو کور باندې قیامت ده چې یو ماشومه چې کور نه بار وتلی و اختر خوشالیانه جوړولې او دمره غاټه خوانه چې ستره کړې وي ماشومه وا هغه سره درې ملګرو اواله بدفعلی کړي دو بدفعلی نه بعد قتل کړي ده دوستانو। دا قتلان سوق دي اور دې مشومه سره اخر ولې دمره ظلم وکړو او اختر په بختور ریزه باندې دوستانو دې باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کتا سو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وي تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاشي دوستانو। دا واقعیا د پیښور ورڅک روډ بابوګاړی دا چې ماشومه چې نوم سایرا او اختر پر لوب د پر کورنه بار وتلا اختر خوشالیانه وي خلکو خپل قرباني جانور چې هغه راوستي او ټول ماشومانو خوشالیانه کولې اختر خو اصل کې د ماشومانو وي مشران چې دی هغه خو خپل کار سره کار لري اختر پر باندې د ماشومه بار وتلی دا بیا کوړه نه درغلی هغه نه بعد د لاش مل شو لاش پوسټ مارټم نه دا پته ولګیدل چې د ماشومې سره اول بدفعلی شوی دا او بدفعلی نه بعد قتل کړي ده دوستانو। اخر مونږ د دور کې د حد پر څنګه خپل معیارونه ورځول چې مونږ دا سوچنه کوو چې دا خو د اختر بختوره ریز ده اختر پر دې کې تاسو دومره استطاعت نشته چې ته قربانیو کې نو خپل د نفس قرباني خو ویر کا کنه چې اختر ته خلکو باندې غم کوي ته دا سوچنه کې چې ایوا مشمه ته زنا خو یو قرض ده به ته سنت طریقې باندې واپس کوي کته د نسل نه وځي نو بل نسل نه بده وځي خو تا د نسل نه بده زنا قرض وځي ایوا کور باندې د اختر خوشالي د غم کړه هغه ته دی وا ګل غونه مونږ بوکله پر دا ګلونه چې دی هغه بخخو یو کس چې دا هغه سره بازار چې هغه ته پانسی ویر کی نو کیدا شي دا واقعیت مونږ د معاشره کې روکتامي وشي کنه داسې به دا ګلونه چې دي کنه اختر پرې مونږ دا ګلونه خخو بچای چې قربانیو کو مونږ به داسې خپل بچو قربانیانه ورکو ورته جناور چې دي هغه به کله عام ګرځي هغه ته پته ده مونږ ته حد بس سزا ملاويږي مونږ به جرګې مرکیو کو هغه نه بعد بو صله صفایو کو پیسې میسې به ورکو به هغه د مور پلاری به مجبوری وي چې هغه خپل بچي د زندګۍ لپاره هغه به جرګې مرکې کوي او هر رنګ توان ورکولو لپاره تیار وي او دوستانو زه د نوې نسل تعلیم نکېږي که دوی تعلیم شوی وي نو کیدا شي دا واقعیت مونږ د معاشري کې نه راتله نو دوی ته به پاته نن خو د الله پاک رحمتونه وریږي چې مونږ هغې نه پیدا واخلو کم از کم د قرباني ریز ده مونږ واس نشته مونږ استطاعت نشته مونږ خپل نفس قرباني ورکو خو نه دوی خپل نفس قرباني ورنګ ټولو نه افضل جهاد چې دا هغه د نفس خلاف جهاد